मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम लम यम्तहिन्ना बिमा तअयल उक़ूलु बिही हिरसन अलैना फलम नरतब वलम नहिमी अयल वरा फ़हम मअनाहु फलैस युरा लिलक़ुर्ब वलबुअद फ़ीहि गैरु मुनफ़हिमी। लम यम्तहिन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मूंगा इम्तिहान न दे हक़स्ते बिमा पअग़ शरीयत बांधे तअयल उक़ूलु बिही चपागे के अक़लुन हैरान शी द अक़ल ख़ावंदान पे के हैरान शी चे मंग वपदे संग अमल को दाफ़ो निशी के दे दासी ने दे चे 50 बुज़नो कई नो बंदा हैरान शी चे आया जब संग 50 बुज़नो को पिंज़ मुझुन दी पास आना बांधी कीगी हिरसन अलैना पुमंगा बांधे शफ़क़त करे दे और मेहरबानी करे दा फलम नरतब नुमंगा पशक और पे बे आरामी की नयू वलम नहीमी अमंगा हैराना और परेशान नयू परेशानी पकी निश्ते नो लम यम्तहिन्ना इम्तिहान ज़मूंग न दे अगस्ते इम्तिहान आज़मेयलु तवाई और मुजरद महन यमहनु रज़ी बेमा पअग़ शरीयत बांधे ताया आय्या याया हैरान के दिलु तवाई चिमुंग पके हैरान शिवियो और चे आया युई दाग़े माना आजज़ के दिल और स्तड़ी के दिल दी मंगा पे स्तड़ी की गुमना और अक़लुन पे हैरान की गुमना लो परिवायात के राजी वही कसाई रवानो इमाम कसाई और पलार किस्तड़श नो दाराम द पारे यौज़ाय के नस्तो खल्क़ ते तपोस कुछ तौले के नस्ते नो इमाम कसाई वे आय्यी तो मैं खल्क़ तवे ला तुजालिसना व अंत तलहनु मुंग सर मकेना ज़का चतो गलत अरबी वाय नो कसाई वतवे सोवम वे कचरे तस्तड़ शवे नो आये तो बवाए अक हैरान शवे चे लार कमदा लार दती नहीं मालूमा नो आये तो बवाए नो ताखो आये तो वे पतशदीद सरा तो वाई दे नरुस्त ब्या इमाम कसाई लाड़ो मुआज़ इब्न अफ़रा सखा चागद सर्फ इल्म सर्फ मुजिद ईजाद कौन के दे और इल्म हासिल को और बिया इमाम खलील सखर लाड़ो और दागन सर्फ और नहव हासिल को तरदे पूरे चे इमाम कसाई इमाम गुर्दे पे इल्म के नुताया आय्या याया दागे माना दे हैरान के दल और चे आया युई शी तो दागे माना दे आजज़ के दल और स्तड़े के दल क्या अक़लुना बागी के हैरान भी उक़ूल द अक़ल जमा दा और अक़ल अक़ल याक़िलो तड़लो तवाई और मने कवलो तवाई और अक़लुम बंदा द खराब खबरना मने कई अक़ल बंदा द गलत द जनावर द कारून ने मने कई ज़कात अक़ल त अक़ल वही
او عقل هغه رسۍ ته هم وایي د رسۍ هغه ټوکړه هغې ته عقال وایي چې په کومه باندې د اوښ خپې تړلی کېږي چې هغه ونه تښتي نو عقل قوة د عقل معنا ده قوة تميز بين الحسن والقبيح هغه قوت ته چې د ښه او د بد په منځ کې فرق کوي په حیواناتو کې نشته په انساناتو کې شته نو حیوان هغه که د جومات ته راوس نو هغه په جومات کې میتیازي وکړي انسان چې جومات ته راغی نو جومات به پاک ساتي ځکه انسان ته پته ده چې دا ښه دی او دا بد دی او ځناور ته د دې پته نه لګي او دا هم وایي چې د عقل دویمه معنا ده قوة یتمکن بها فی ادراک الحقائق چې د حقیقت په موندلو کې بنده حقیقت ته رسي نو هغې ته عقل وایي او بعضې وایي د عقل تعلق د قلب سره دی او بعضې وایي د دماغو سره دی او مولانا بنوري رحمت الله علیه به وایي دواړو سره دی زړه سره هم تعلق دی دماغو سره ځکه زړه بادشاه دی او دماغ د وزیر اعظم په شان دی تصرف کوي دواړو سره تعلق دی نو امتحان زموږ نه دی اخیستی په هغه دین او په هغه شریعت او په هغه احکامو باندې چې عقلونه پکې حیرانه شي یا اصحاب العقول پکې حیرانه شي چې څنګه به کوو لکه دا یې نه دي ویلي چې یو شی ناپاک شي نو هغه به کټ کوې او هغه به پرې کوې لکه پخوا چې وو او دا یې نه دي ویلي چې په فلان کای ورځ به عمل کوې په فلان کای ورځ به نه کوې د جمعې په ورځ به عمل نه کوې خلک به وایي ولې د جمعې په ورځ به مونږ څه کوو د جمعې په ورځ هم کار کولی شي د مونځ چې د مونځ دپاره بانګ ووایي اذان وشي نو بیا به کار نه کوې او دا یې نه دي ویلي چې په زکات کې به څلورم حصه ورکوې څلوېښتم حصه به ورکوې څلوېښتم حصه ورکول اسان دي دغسې نور دا یې نه دي ویلي چې په قتل عمدو کې نو صرف قصاص ته پکې قصاص هم پکې کېدی شي که په دیت باندې راضي شو نو هغه هم پکې کېدی شي معاف کېدل هم پکې کېدی شي او حرصا علینا په مونږ باندې حریص دی او د حرص معنا خواهشمند کېدل او لیواله کېدل دي د حریص مطلب دی په مونږ باندې ډېر زور شفیق دی حرصا علینا حرصا علی راحتنا هغه حریص دی زمونږ په راحت باندې علی نفعنا علی هدایتنا زمونږ په هدایت باندې ډېر زیات حرص کوي او خواهشمند دی حارس یحرسو سمعه او د ضربنه هم راځي حریص کېدلو ته وایي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم ستاسو په هدایت باندې ستاسو په فائدہ باندې ډېر حرص او خواهش لري خواهشمند دی بالمؤمنين رؤوف رحيم او وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هغه رحمت او شفقت د عالمین د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم په مخ کې خلکو باندې چې کوم د بوج کارونو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لرې کړل د هغه په وجه الله لرې کړل فلم نرتب نو موږ په شک کې نه یو چې په دې به څنګه عمل کوو او لم نرتب ریب بے چینی ته هم وایي بے ارامۍ ته هم وایي مونږ بے ارامه کېږو نه مجرد راځي راب یریبو ریب شک ته هم وایي او ریب بے ارامۍ ته هم وایي چې بنده بے ارامه شي او سوچونه کوي ولم نهمي
امونگا حیران کیگو نا هم یهیمو حیران کېدل او پریشان کېدلو ته وایي ضرب یضربو لم نتحیر هوی اعی الورا او په حدیث کې دا راځي بعثت بالحنیفیة السمحة السهلة البيضاء الله تعالی زر علی گلم را علی گلی شویم په هغه شریعت باندې الحنیف چې هغه نیغه لاره ده او آسان دی او البيضاء هغه روښانه دی په هغې کې څه اشتباه نشته اعی الورا فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم اعی الورا عاجز کړی دی الورا مخلوقات لره مخلوقات عاجز کړي دي فهم معناه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمالاتو هغه فهم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالاتو ته ذهن ورسی د دې نه مونږ عاجز یو دې ته مونږ نشو رسېدی نو د معنا نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالات دي لکه کمالات څنګه صدق الحدیث رښتیا الوفاء بالعهد وعده پورا کول دي د امانت ادا کول دي په کلام کې نرمي ده په یتیم باندې شفقت ده د اعمال حسن ده د اخلاق حسن ده نو دې ته زمونږ عقل نشي رسېدی فلیس یرا نو نشي لیدلی للقرب والبعد فيه که څوک قریب ده او که څوک لرې ده فيه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمالاتو مبارکه که نږدې ده او که لرې ده نو هغه نشي لیدی غیر منفحم بې د چپوالي نه بس هغه چپ ده خاموشه ده او هغه پکې څه نشي ویلی د هغه عقل ورته نه رسي نو که دا فلیس یرا کې رؤیت بصري شي نو د رؤیت بصري یو مفعول راځي لکه یرا کې د هغې نائب فاعل یو مفعول دی فلیس یرا نو نشي لیدلی احد السوق احد به نائب فاعل او غیر منفحمی یا دا غیر منفحمی دے باصل کے الا منفحمن فلیس یبصر احد الا منفحمن دا منفحمن بیا بدل شي د یرادو نائب فاعلنا لیس یبصر احد الا منفحمن نو د الا په ځای چې غیرو راغی نو د منفحمن هغه اعراب غیرو ته راغی نو معنا دا شو فلیس یبصر احد الا منفحمن مگر چپ ساکت او کدا رؤیت بصری شي توبه کدا رؤیت علمی شي نو د رؤیت علمی د پاره دو مفعول راځي نو دا احدن به یو مفعول شي نائب فاعل او دا منفحم دا به دویم مفعول شي نو دا څه بشي فلا يعلم فليس يعلم احد الا منفحما الا ساکتا دا ساکتا به مفعول ثانی شي نو بیا د ساکتا اغه نسب به غیرو تراشي نو بیا به غیر منفحم شي نو خلاصه دا ده که رؤیت بصری شي نو بیا به غیر منفحم وي او که رؤیت علمی شي نو بیا به غیر منفحم وي غیر به منصوب وي خیر دا د نحو خبرې دي نحو کې تاسو ویلي دي نو اعی الورا عاجزه کړی د خلقو لره نو اعیا اعجزه په معنا باندې لکه مخکې تیر شو او ورا مخلوقات ته وایي وی ورا یری ضرب یضربو د دې معنا ده چې کاڼی په کاڼي باندې راخ کې او د هغې نه اور وځي چقماق ورته وایي
نو هغې ته وایي ورا یری. نو ورا مخلوق ته وایي او پټولو ته وایي، ځکه مخلوق هم دا ځمکه پټه کړې ده، مخلوق لګېدلی دی، دا ځمکه یې پټه کړې ده، دا ټوله ځمکه چې پټه ده، یو ځای فصلونه دي، بل ځای ګلونه دي، بل ځای ونې دي، دا ټول انسان کړي دي، او انسان په خپل هم ځمکه پټوي، کورونه یې جوړ کړي دي. نو ورا مخلوق ته وایي، ځکه دا ورا یری معنا پټول دي، لکه په کاڼي کې چې اور پټ دی، نو کاڼي په کاڼي راخ کی نو اور ترې راوځي. نو عاجز کله د مخلوق لره، او د اعیا فاعل څه دی؟ فهم معناه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمالاتو هغه فهم یفهم، سمع یسمع، پوهېدلو ته وایي. متنبي ویلی دي فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب فطوعا له وابتهاجا به وإن قصر الفعل عما وجب وما قلت للبدر أنت اللجين وما قلت للشمس أنت الذهب. ده متنبي مشهور أشعار دي. ده فهم معناه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كمالات أغا فهم، لکه معنا چې په لفظ کې پټه وي دغسې په انسان کې کمالات هم پټ دي. نو که څوک مخې ته رالل نو تاسو یې نشئ پېژندی چې په ده کې څه کمالات دي، مونږ نشو پېژندی چې په ده کې څه کمالات دي، ځکه چې کمالات په بنده کې پټ وي، چې هغه یې ښکاره کوي نو ښکاره کېږي، ګنې نه ښکاري. فلیس یرا نو نشي لیدلی، رؤیت بصري لیدل، رؤیت علمی فلیس یعلمو. نو پخوا زمانه کې یو مولانا مروت صاحب تیر شوی او زمونږ د استادانو استادو، هغه مولانا مروت صاحب به وی دا میاشت چې را پیدا شي د ړومبی شپې، نو که چا ولیده او که ونه لیده نو بس روژه به نیسي او اختر بکی، ځکه د رؤیت معنا علم دی، او علم راغی چې دا پیدا شوی ده، اگر چې مونږ نه ده لیدلی. هغه مولانا عبدالحنان صاحب د تاجکو د چچ، هغه وی مونږ ته استاد صاحب دغه ووی چې ګوره د علماو او د خلکو شرم تعمیل هم نه دی ویلی، په شرم تعمیل کې راځي چې رؤیت علمي دی، نو بس چې علم راغی نو روژه کا او اختر کا. نو ما ورته وی چې جی تا خو صحیح ده، خو چې کوم شرم تعمیل کې دا لیکلي دي چې رؤیت علمي ده، نو په هغې کې دا هم لیکلي دي چې د رؤیت یو مفعول وي نو هغه بصري دی، او چې د رؤیت دوه مفعولی نو هغه علمي دی. نو په حدیث کې خصومو لرؤیته یو مفعول راغلی دی، لرؤیته د رؤیت فاعل دی رائی، د رؤیت مفعول دی هی هلال، نو چې هلال ووینئ نو د لیدو نه وروسته بیا اختر کوئ او د لیدو نه وروسته روژه کوئ. نو مطلب دا شي چې کله رؤیت بصري نو د هغې یو مفعول وي، او چې رؤیت علمي نو د هغې دوه مفعول وي. للقرب والبعد، که څوک قریب دی، قرب په معنا د صاحب القرب دی، او قرب په معنا د قریب دی، للقریب، او بعد په معنا د بعید دی، مصدر مبني للفاعل. که څوک نږدې دی او که څوک لرې دی، نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمالاتو په فهم کې چپ دی، هغه کمالاتو ته د عقل نه رسي. منفحم انفحام د دې مجرد دی، فحم يفحم فتح او سمع، او فحم وای خاموشه کېدلو ته، او چې د بابې کرومنه راشي فحم يفحم، نو د هغې معنا ده کویله کېدل، چې د کولې په شان شي تک تور شي. نو فحم کېدی شي چې بنده چپ شي، نو هغه هم داسې شي لکه اور چې مړ شي،
چې ور مړ شو نو بس ختم شو دی هم چپ شو نو ته به نه وینې که څوک قریب دی او که څوک لرې دی نو هغه به چپ وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمالاتو په باره کې نو حضرت مولانا بنوری رحمت الله علیه به وی نبی را نبی میں شناسد ولی را ولی میں شناسد وی ولی ولی پیژني اور نبی را نبی میں شناسد د نبی کمالاتو ته نبی رسی نور خلق د نبی کمالاتو ته نشي رسیدای چې الله ولا څه کمالات ورکړي دي نو د دې قرب ابعد د قریب او د لر نه مراد ده یا قرب مکانی یا قرب زمانی یا قرب رتبی نو که قرب مکانی شي که څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې ده یا لرې ده نو کمالاتو ته نشي رسیدای یا قرب زمانی که د چا زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې ده یا لرې ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالاتو فهم نشي کولی چې کوم حقیقي کمالات دي یا د قرب نه مراد او د بعد نه مرتبه والا دی که څوک په مرتبه کې لرې دی او که څوک په مرتبه کې ورته نږدې دی لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مرتبه کې ډیر لري نو هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم د کمالات او ادراک نشي کولی اور پسې وای كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي كالشمس پشان د نور تظهر للعينين چاغه ښکار کیږي سترګو ته من بعد د لرې نه څنګه ښکار کیږي صغیرة ورکوټه وړوکی وتکل الطرف من امامي او ستړي کیږي سترګې یا عاجز کیږي سترګې من امامي چې نیغ په نیغ ورته ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمس په شان دی انور کته ورته نیغ په نیغه نه ګوري نو بنده ته نور وړوکی ښکاري حالانکه نور خو ډیر لوی دی د ځمکې نه هم ډیر لوی دی د سپوږمۍ نه هم لوی دی او که نیغ په نیغه ورته ګورې نو بیا ورته نشي کتی نو دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالات چې د لرې نه ورته ګورې نو ښکاري او که نیغ په نیغه ته وایي زه د کمالاتو هغه حقیقت ته ځان رسوم نو د هغې مثال داسې دی لکه ته وایي زه د نور که ګورم چې په نور کې دننه څه دي نو چې نور ته د سترګې ور مخامخ کړي نو اوښکې به دې شروع شي او نور ته به نشي کتی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د شمس او د نور په شان دی نو په نور کې اخلاص دی په نور کې احاطه ده په نور کې استمرار دی په نور کې اطاعت دی تابعداري په نور کې احراق دی په نور کې اشراق دی د نور د شپږ صفتونه دي 6 نمبر نو په نور کې اخلاص دی نور مونږ استعمالو او الله تعالی مونږ بل نه ورکو او ای کده نور بل په مونږ باندې راغی نو د نور د یو غنټې بل چې مونږ نور استعمالو هغه د ټولې دنیا د 24 غنټو او د 40 غنټو نه سره برابر دی بلکې د هغې نه زیات دی نو که مونږ د هغې بل ورکو نو لکه د ټولې دنیا بل چې مونږ ورکو نو کوم ځای ورکولی شو خو په انور کې اخلاص دی هغه مونږ ته رڼا را رسوي او زمونږ نه اجرت نه اخلي نو په انور کې اخلاص دی په انور کې احاطه ده دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هم احاطه کړې ده ټولې دنیا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین رسی او ټوله دنیا ته فایده اخلي دغسې په انور کې
استمرار ده همیشه نور خپل کار کوي کدل تشپی نو بل ځای کې رزوي نو نور د شپیوم کار کوي د رزوم کار کوي زمونږ شپه ده بل ځای رز ده نو دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د رزوم د دین کار کو د شپې به هم د دین کار کو موږ له هم په کار دي او دغسې په نور کې اطاعت دی د الله تعالی تابعداري کوي دا نه ده چې کنه بادشاه اوده دی نن نور وایي زه به 10 منټه رستو یا 1 غنټه رستو راخیږم دا الله خبره مني د بل چا نه مني نو دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه په دین باندې تلونکي هغه به هم د الله تعالی خبره مني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق او دغسې په نور کې احراق دی سوځول کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم باطل به سوځو او اشراق د پکې اشراق معنا رڼا کول روښانه کول حق به روښانه کو نو پشان د شمس ته شمس شمس یشمسو دشمنای ظاهرولو ته هم وای او غرمې کې راتلل یعنی غرمه اغستل هغې ته هم وای چې بنده په غرمه کې کینی په نور باندې کینی چې شمس یشمسو شي نو د هغې معنا ده په ملا کې درد په شا کې درد پیدا شي نو لکه نور چې هغه ظاهریږي ظهر یظهرو للعینین هر دو سترګو ته د لرې نه او څنګه ظاهریږي تظهر حال کونها صغیرة په داسې حال کې چې وړوکی د شمس جمع شموس راځي افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق العلا لا تغربو د خلکو نورونه غیب شو او زمونږ نور هغه پړکېدونکی دی همیشه تر قیامته به چلیږي او صغیرتن چې د باب سمعن راشي نو معنا یې دی وړوکی کېدل چې د باب کرومن راشي نو معنا یې دی ذلیله کېدل چې صغارن مستر راشي او دویمه معنا صغور یصغرو د عمر وړوکی کېدل چې چا عمر وړوکی نو هغه ته صغیر وای چې چا عمر لوی وي نو هغه ته کبیر وای او تکل الطرف کله یکلو ضرب یضربو ستړي کېدلو ته وای او کلاله هغه مړی ته وای چې نه اصولي نه فروعي نه هغه ستړی ستومانی ځکه ستړی چې نه پلار شته او نه زوی شته نه لور شته نو هغه کلاله دی اصول فروعي نشته چې فروع د چاوي نه هغه ولا خدمت کوي چې فروع د چاني نو هغه د پاسه نه خدمت کوي د نه کوي نو ځکه هغه ته کلاله وایي من لا ولد له ولا والده لکه سراجي کې ویل شوي دي او بله معنا چې کلاله ته ځکه کلاله وایي چې کلاله د اکلیل نه دی اکلیل تاج ته وایي لکه تاج چې په اطرافو باندې خور وي نو د دوم روڼه او ترونه او دا شته زامن شته لیکن خپل زامن او خپل لوڼې نشته او طرف نظر ته وایي طرف نظر او طرف یطرفو دا هغې معنا سپېړه ورکولم دي طرف یطرفو طرف بصره سترګو له حرکت ورکول چې سترګې ورپی پښتو کې ورته رپېدل وایي من امامي امام اما یؤم قصد اور ارادې کولو ته ویل شي چې د نور قصد وکړي او معنا یې دا چې نور ته نیغ په نیغه ګورې نشي کتی ورته نو معنا یې دغه شوه تکل الطرف چې سترګې ستړي شي او عاجزه شي من امامي چې قصد یې وکړي او نیغ په نیغ ورته ګوري وكيف يدرك في الدنيا حقيقته
قوم نیام تسلوا عنه بالحلم او څنګه یدرکو رسیدې شي په دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمالات حقیقت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لچ الله تعالی کم کمالات ورکړي دي کم خوبه ولا ورکړي دي نو دا غي حقیقت او دنه واقعي ته څوک رسیدې شي څنګه رسیدې شي کیف د انکار د پاره ده یا کیف تعجب د پاره ده نو څنګه هغه ته رسیدې شي قوم نیام هغه قوم او هغه خلق نیام چې هغه اودوي او غافل وي تسلوا عنه بالحلم چې تسلی کوي عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات د کمالاتو نه تسلی کوي بالحلم په خوب باندې لکه د یو بنده محبوب وي او هغه نشي لیده نو هغه وایي زیره که په خوب کې مې ولیده فلان کې وفات شوی دی زما ورسره ډېره مینه وه که هغه مې ولیده نو په خوب باندې تسلی کوي او تسلی خو مونږ پېژنو پښتو کې ورته هم تسلی وایي پښتو کې وایي که نه ماله د نښه د راسل د لاس راکه او چې تسلی پې د زخمي جګر کومه یا تسلی پې د زخمي زړګي کومه نو تسلی ته تسلی وایي اکه سمه پښتو وایي نو غم غلطول تسلی څه ده چې بنده غم غلط کی نو خیر د شعر مطلب څه ده یو مطلب دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالاتو ته خلق څنګه رسیدې شي هغه خلق چې هغه په خوب باندې اکتفا کوي او په خوب باندې مطمئني وای زیرک که خوب کې مې ولیدو نو صحیح ده نو که په خوب کې چا څوک ولیدو نو د خوب د وجې نه د هغه کمالاتو ته نشي رسېدی ځکه په خوب کې لیدلی دی نو دغسې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالاتو ته رسیدل داسې دي لکه څوک چې څوک په خوب کې وویني نو په خوب کې د لیدو د وجې نه چې څوک یې لیدلی دي نو د هغه کمالاتو ته نشي رسېدی ځکه خوب خو خوب دی او خوب خو د خیالاتو په شان دی نه یو معمولی شی ولیده او نور ته پاتې شو نه یو مطلب یې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالاتو ته مونږ نشي رسېدی بلکې زمونږ مثال داسې دی لکه په خوب کې چې بنده څوک وویني او په هغې خوشحاله شي حالانکه په خوب کې لیدل هغه د ویښې د لیدلو په شان اچري نشي کېدی او دویم مطلب یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالاتو ته هغه خلق څنګه رسیدې شي چې هغه په غفلت کې مبتلا دي نو نیامن معنا اوده او غفلت نو موږ خو په غفلت کې مبتلا یو نو چې څوک په غفلت کې پراتی د غفلت په خوب باندې اودي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالاتو ته نشي رسیدی نو لومبی مطلب دا دی چې زمونږ مثال داسې دی لکه په خوب کې چې څوک وویني نو خوب د بیدارۍ قایم مقام نه ګرځي او دویم مطلب دا دی چې مونږ په غفلت کې پراته یو نو د غفلت د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالاتو ته نشي رسېدی چې څوک په غفلت کې نه دي نو هغه نشي رسېدی نو چې څوک په غفلت کې پراته نو هغه به څنګه ورسي نو دا خو د دې خلاصه شوه او یدرکو د دې مجرد استعمالیږي نه ادرک یدرکو رسېدلو ته وایي موندلو ته وایي او دنیا خو تیره ده حقیقته د حضور صلی الله علیه وسلم د ذات د کمالات و حقیقت ته او حقیقت خو تاسو منطقونه ویلی دي ما به الشیء هو چې د کوم شي د وجه نه هغه شی وي د هغه اصلي اجزا هغې ته حقیقت ویلی شي نو حقیقي کمالاتو ته هغه خلق نشي رسېدی چې هغوی په غفلت کې پراته دي یا د هغوی مثال داسې لکه په خوب کې چې څوک وویني
قوم اغا قوم د یو درکو د پاره فاعل دی او قوم علما وای چې د رجالو سره مخصوص دی ځکه د قوم د دې په مطلب کې پروت دی قیام او من یقوم علی امر الغیر او غسړی دی ځکه چې سړی د خودو د معاملاتو نگرانی کوي نو د نگرانی د وجه نه هغه قوم شو من یقوم ادا وی اسم جمع ده چې د دې مفرد نشته او بعض وی نه ده جمع ده مفرد ده قائمون نو د قائمون جمع ده قومون نو اسم جمع ده چې مفرد نی او یا جمع ده چې مفرد وی او نیامون د نایم جمع ده او د نایم نه مراد یا خوب والا ده چې خوب لویني یا د نیام معنا ده غافله نو مونږه غافله هم یو او مونږه داسې یو لکه په خوب کې چې څوک وویني نو هغه خوب د حقیقت قائم مقام نه جوړیږي او تسلو د دې مجرد راځي سلا یسلو نصره دا سلا یسلو معنا هېرېدل دي نو چې څوک چاله تسلي ورکوي نو د هغې مطلب دا ده چې غم د هغه نه ایری چې غم هېر کا او تسلی واخله په خوب کې چې څوک وویني نو هغه د بیداره قائم مقام نشي ګرځېدی تو لکه شاعر وای نیند بھی فرقت میں کھا بیٹھی ہے آنے کی قسم خواب میں بھی دیکھنے کا آسرا جاتا رہا وای په فراق او په جدایۍ کې هغه خوب قسم کړی د چې راله نه راځي نو که خوب راتلی نو بیا محبوب لیدلی وی چې هغه مې لیدلی وی نو څه تسلي به مې شوې وه څه نه څه تسلي به شوې وه تسلو عنه چې تسلی کړې ده د حضور صلی الله علیه وسلم به بالحلم په خوب باندې حلم حلم یحلم خوب لیدلو ته ویلی شي او حلم یحلم کاروبار د هغې معنا صبر کولو ته ویلی شي حلیم او صبر جوړې صبر کول او چې حلم الصبي ووایي نو معنا یې داسې احتلام یې وشله دلته د حلم معنا ده خوب عام خوب په دې اشکال او جوابات د هغې جوابات په شرح کې مذکور دي وایي فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم نو د علم آخري حد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر او انسانو بشر انسان ته وایي مذکر مؤنث دواړو ته بشر وایي فتمثل لها بشرا سویا نو د برابر انسان په شکل کې جبریل امین راغی اما ترین من البشر احدا بشر انسان ته وایي بشر انسان ته ځکه وایي چې د هغه بشره او بدن ظاهر دی ویښته پې نشته د حیوان په شان نه ده چې ویښتو کې پټ دی بلکې په اکثر بدن ویښته نشته بشر یبشرو خوشحالیدلو ته وایي بشارت خوشحالۍ ته وایي او چې د نصره نه راشي بشر یبشرو نو د هغې معنا ده چې چمړی صفا شي چې دا د پاسه سرمن ده دا صفا شي نو دې ته وایي نو د انسان او د حیوان دغه فرق ده چې د انسان سرمن صفا ده او مبلغ بلغ یبلغو نصره رسیدلو ته وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی نور نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نور ویلی شي په دې اعتبار باندې چې هغه د صفت په اعتبار باندې نور دی د هغه صفت دا ده چې رڼا خوروي لیکن د ذات په اعتبار سے قل انما انا بشر مثلکم زه ستاسو په شان یو بشر یم او کافرانو به هم دا وی ما هذا الا بشر مثلنا دا خو زمونږ په شان یو بشر دی یرید ان یتفضل علیکم نوح علیه السلام غواړي چې په ستاسو باندې فضیلت حاصل کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی
والدین معلوم دی اولاد معلوم دی واده کړی دی بچی پیدا شوی دی دا ټول د بشر علامت ده او دا چې هغه د ټول مخلوقاتو نه غوره دی انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وانا اول من ينشق عنه القبر واول شافع ومشفع او داوم ویلی دی آدم فمن بعده آدم علیہ السلام او چې داغه نه وروسته څوک تیر شوي دي هغه ټول به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې د لاندې او د ټولو نه الله تعالی وعده اخیستله چې د محمد صلی الله علیه وسلم مدد به کوئ که تاسو وموندو او د هغه تابعداري به کوئ نو د ټولو مخلوقاتو نه غوره دی بس دا وړي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم التصحيح قوانين بيان اول ندري قوانين او دري قاعده بيان کړي واما الاربعه او هر چې څلور اصول دي نو یو دا ده ان يكون الكسر على طائفتين او اكثر چې کسر دی ته وایي چې هغه سهام نه پوره کیږي په سهام او حصې نه پوره کیږي په وارثانو نو کله به په دوه جماعت وي یا زیات لیکن دا غي د رؤوس د اعداد په منځ کې به مماثلت وي نو دا غي حکم داده چې یو عدد برا واخلي او هغې له به ضرب ورکړي په اصل مسله کې که مسله اصلیه لکه شپږ لوڼه پاتې شوې او درې جدې پاتې شوې نو د جداتو دپاره سدس دی تصحیح نه دی ما ویل باب التصحیح يحتاج في تصحيح المسائل الى 7 اصول تصحیح ته ضرورت پیښیږي د تصحیح ضرورت پیښیږي او قوانینو ته درې قوانین هغه دي چې د سهام او د رؤوس په منځ کې څلور قوانین هغه دي چې د رؤوس او د رؤوس تر منځ دي هر چې هغه درې اصول دي نو یو دا دی که چېرې د هرې فرقې هغه حصې برابر وي منقسمتاً برابر تقسیم وي بغیر د کسر نه په هغې کې کسر نه راځي کسر معنا ناموافقت ناموافقه نه دی موافق دی نو بیا ضرب ته هیڅ ضرورت نشته که ابوین و بنتین لکه والدین پاتې شو او بنتین پاتې شو نو د والدینو دپاره سدس دی او د بنتینو دپاره ثلثین دي مسله د شپږو نه شوه یو د پلار شپږمه یو د مور او ثلثین څلور دي په شپږو کې نو هغه د دوو لوڼو شو دوه د یوې دوه د بلې مسله ختمه شوه دویم قانون دا دی چې کسر راغی په یو جماعت باندې کسر معنا نه برابرېدل لیکن د هغې د سهامو او د رؤوسو په منځ کې موافقت دی موافقت بالنصف لکه دوی فنا کوي موافقت بالثلث لکه درې فنا کوي نو هغې ته موافقت ویلی شي لکه تیر دی العدد العاد لهم چې کوم عدد فنا کوي لکه درې یا څلور مخرج لجزء الوفق نو هغه به اصل وي د هغه جز دپاره لکه د ربع دپاره الوفق چې هغه ربع د موافقت دپاره ده هغې ته موافقت بالربع وایي مثلا فيضرب وفق عدد رؤوس من انكسرت عليهم چې په چا باندې کسر راغلی دی د هغې د رؤوسو د عدد هغه وفق معنا هغه ربع یا ثلث چې هر څه وي نو السهامو چې په چا باندې د حصو برابر نه راځي نو هغې له به په اصل مسله کې
ضرب ورکې که مسله اصلیه وه او په عول کې بله ورکې په عول کې که مسله عولیه وه ان كانت عائلة لکه ابوین او لس لونه پاتې شوې نو د ابوینو د پاره سدس دی بناتو لپاره ثلثین مسله د شپږو نه نو په شپږو کې یو د پلار او یو د مور او څلور د عشرو بنات نو د څلورو او د لسو په منځ کې موافقت بالنصف دی دوه څلورم فنا کوي او دوه لسم فنا کوي نو د لسو هغه نصف هغې له به په شپږو کې ضرب ورکو یعنې پنځو له به په شپږو کې نو پنځو له شپږو کې ضرب ورکو دېرش چې جوړ شو پنچه کتیس نو اوس د پلار په لاس کې یو له به ضرب ورکو دغه پنځو کې دې پنځو ته مضروب وای چې چاله په اصل مسله کې ضرب ورکړی شوی دی یا په مسله علیه کې نو هغې ته مضروب وای نو د پلار پنځه شو د مور په لاس کې یو دی یو له پنځو کې ضرب ورکړه پنځه شو د بناتو په لاس کې څلور دي څلور له پنځو کې ضرب ورکړه چار پنځه بیس شل شو د هر یوې دوه دوه او زوج و ابوین و ست بنات یا زوج پاتې شو ابوین او شپږ لونه نو زوج د پاره ربع ده ځکه بنات راغلي دي د ابوینو د پاره سدس دی د ست بنات د هغوی دپاره ثلثین دي نو مسله د دولسو نه شوه نو په دولسو کې د زوج د پاره ربع ده یعنې درې د ابوینو د پاره سدس دی یعنې دوه د هغوی شو څلور د هغوی شو او د ست بنات د پاره اته دي نو د ست بنات د پاره اته شو او د شپږ دي نو دا اته په شپږو نه برابرېږي اوس مسله کې د زوج د پاره درې د ابوینو د پاره څلور دوه درې او څلور اووه شو او د ست بنات د پاره اته او اووه پنځلس شو نو مسئلې عول وکړه پنځلسو ته د دولسو نه اوس په دې صورت کې دا زوج دی ابوین دی او ست بنات دي نو د زوج دپاره دریو له به ضرب ورکو په دریو کې نو تین نه د هغه شو د ابوینو دپاره دوه دي دوه له به ضرب ورکو په تین کې دو تینه چې ست بنات د هغوی دپاره اته دي اتو له به ضرب ورکو په دریو کې نو آټ تینه 24 ځکه دلته دا ست بنات چې دي نو دا شپږ دي او حصې اته دي نو د شپږو او د اتو په منځ کې موافقت بالنصف دی نو چې موافقت بالنصف دی نو د دې شپږو بناتو په ځای باندې درې بنات شو هغه شپږ دریو له رالل موافقت بالنصف د وجه نه نو هغه درې له راغلل نو د دې وجې مسله د دولسو نه شوه نو چې مسله د دولسو نه وه او بیا عول یې وکړه پنځلسو ته نو مونږ د پنځلسو نه د پنځلسو نه شوه مسله او همداسې شوه چې د دې زوج دپاره ربع ده درې له مونږ ضرب ورکړه په درې کې نو تین تینې نو هغه د دی شو تین تینې نو ابوینو له دوه له په ضرب ورکړه په دوو کې نو دو تینه چې او د ستو بنات هغې له هم په دریو کې ضرب ورکړه آټ تینه 24 د دې شو والثالثو او درېمه ده چې د سهامو او د رؤوسو په منځ کې موافقت نه وي بلکې مباینت وي
نو ضرب ورکو هر عدد ده د رؤوس د من کسرت علیهم السهام چې کسر راغله ده هغې له به ضرب ورکو په اصل مسله کې او په عول کې به ول ضرب ورکو که چېرې مسله عولیه وه لکه د اصلي مسلې مثال اب و ام و خمس بنات نو د پلار د پاره مسله د شپږو نه ده په شپږو کې د پلار د پاره یو دی د مور د پاره یو ده او د خمس بنات د پاره څلور دي نو د خمس بنات د پاره چې ده نو هغه څلور شو یو او څلور شپږ شو اوس د پلار د پاره یو دی په هغې باندې برابر دی د امن د پاره یو دی برابر دی د خمس بنات د پاره برابر نه دي ځکه چې څلور دي او دی پنځه دي نو شپږو له به ضرب ورکو په پنځو کې نو دېرش شو نو په دې کې دا پنځه مضروب د مسلې شو د پلار په لاس کې یو دی یو له به ضرب ورکو په پنځو کې پنځه د ده شو پنځه د مور شو څلور له ضرب ورکو په پنځو کې چار پنځه 20 نو دا به په پنځو باندې تقسیم شي څلور به شي او زوجن و خمس اخوات لاب و ام یا زوج پاتې شو او پنځه خویندې پاتې شوې چې هغه عیانې وي نو د مسله د شپږو نه ده د زوج د پاره نصف دی چې درې دي د خمس اخوات لاب و ام د پاره ثلثین دي چې څلور دي نو درې او څلور اووه شو نو مسلې عول وکړو د شپږو نه اووو ته نو مسله عولیه شوه اوس د زوج په لاس کې درې دي نو پنځو د خمس اخوات لاب و ام چې دي دې له به مونږه ضرب ورکو په شپږو کې پنچه که 30 نو د دېرشو نه شوه مسله تصحیر اله بیا د زوج په لاس کې درې دي درېو له به ضرب ورکو په پنځو کې پنځلس د ده شو او د خمس اخوات لاب و ام د هغې په لاس کې څلور دي څلور له به ضرب ورکو په پنځو کې شل د دی شو نو دا بیا وایو د زوجن د هغه په لاس کې درې دي د خمسو اخواتن د هغه په لاس کې څلور دي نو درې او څلور اووه شو مسله عولیه شوه اوس دا څلور په پنځو باندې برابر نه دي پنځو له به ضرب ورکو په اووو کې په شپږو کې نه اووو کې ځکه مسله عولیه ده نو 5 سته 35 نو د 35 نه شوه مسله تصحیر اله نو د زوج په لاس کې درې دي درېو له به ضرب ورکو په پنځو کې 3 5 15 او د خمسو اخوات په لاس کې څلور دي څلور له به ضرب ورکو په پنځو کې 4 5 20 شل د دی شو شل او پنځلس پنځه دېرش واما الاربعه او هر چې هغه څلور قوانین دي نو په هغې کې یو قانون دا دی چې کسر وي په دوو جماعتو یا په زیاتو باندې لیکن د هغې د اعدادو رؤوسو کې مماثلت وي برابر وي نو حکم دا دی چې احد العددین برا واخلي هغې له به په اصل مسله کې ضرب ورکې د هغې مثال لکه شپږ بنات دي درې جدات دي او درې اعمام دي مسله د شپږو نه ده ځکه د بناتو لپاره ثلثین دي د جداتو لپاره سدس دی نو د شپږو نه نو په شپږو کې څلور د بناتو شو او ثلاثه جدات دپاره یو شو څلور او یو پنځه او د ثلاثه اعمام دپاره یو شو یو پاتې د دریو دپاره اوس دا ست بنات چې دي نو د دی حصې څلور دي د څلورو او د شپږو په منځ کې موافقت بالنصف دی نو دا شپږ به دریو ته راشي
نو چې شپږ دریو ته رالو نو داسې دي لکه چې درې بنات وي، درې جدات دي او درې اعمام دي، نو دا برابر شو، مماثلت شو. نو دا درې چې دي 3 دې له به ضرب ورکو په شپږو کې 3 چکې 18 دا 13 نه به تصحیح راشي. او د 6 بنات په لاس کې سلور به ضرب ورکو په دریو کې 12 تدی شو په 13 کې. د 3 جدات په لاس کې یو له به ضرب ورکو په دریو کې 3 ددی شو. د 3 اعمام د دی په لاس کې یو له به ضرب ورکو په دریو کې 3 ددی شو، دا برابر شو. او دویم اصل دا ده چې بعض اعداد په بعض کې داخلي، نو په هغې کې حکم دا ده چې اکثر الاعداد له به ضرب ورکې په اصل مسله کې، لکه 4 زوجات 4 زوجات دي دا هغې دپاره ربع ده، او 3 جدات دي دا هغې دپاره سدس ده، او 12 اعمام دي دا هغې دپاره باقي ده. نو مسله د 12 نه شوه. په 12 کې د 4 زوجات 3 د 3 جدات سدس یعنی 2 او د 12 چې کم پاتې دی نو پاتې دي 9، نو 9 د 12 عموماً شو. اوس په دې کې چې مونږ وکتو نو دا 40 په 12 کې داخل دي، 30 هم پکې داخل دي، نو دې کې تداخل دی. نو 12 عم دا هم راواغستل، نو 12 له به ضرب ورکو په 12 کې چې مسله د 12 نه ده، نو 12 له چې په 12 کې ضرب ورکې نو 144 یو سل او 4 اوس د 4 زوجات په لاس کې 3 له په 12 کې ضرب ورکو نو 12 نه 36 4 دېرش تدی شو، د هر یو دپاره 9 د 3 جدات په لاس کې 2 له به ضرب ورکو په 12 کې 24 ددی شو، چې 4 په 3 تقسیم کې 3 8 24 8 12 عمن د دی په لاس کې 9 له به ضرب ورکو په 12 کې 1284 4 اتیا شو. نو 4 اتیا چې په 12 تقسیم کې 1284 نو د هر یو 9 شو، نو دا اکثر الاعداد راواغستو او غیرهم ضرب ورکو. پس دغه پوره دی انشاءالله.